بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د منځ د ترجمې څلورم سبق دی. دې نه مخکې درسونو کې مونږه په اول درس کې مو تکبیر تحریمه ویلی و او ورسره هم ثنا ویلې وه. په دویم درس کې تعوذ او تسمیه وویله او په دریم درس کې مونږه سورة الفاتحه یعنی الحمدلله رب العالمین ولدوالین امین پورې ویلې وه. نن به انشاءالله مونږه سورة اخلاص وایو. سورة اخلاص څه ته وایي؟ د امین نه پس چې مونږ کوم سبق وایو هغې ته سورة اخلاص وایي. که چاته دا سورة اخلاص یادي او که نه چاته نور سورتونه هم یادي نو ډېره بهتره وي. که چاته نور نه یاد نو دا سورة اخلاص بیا وایي. قل معنی ده، قل معنی ده ته ووایه ای نبي صلی الله علیه وسلم، ای نبي صلی الله علیه وسلم ته ووایه. د قل معنی ده ای نبي صلی الله علیه وسلم ته ووایه. الله پاک نبی علیه السلام ته فرمایي وایي ای زما نبی ته ووایه. قل ای زما نبی ته ووایه. قل ای زما نبی جی ته ووایه. قل ای زما نبی ته ووایه. هو هغه الله جل جلاله، هو الله هغه الله، هو الله هغه الله، احد یو دی یا یکتا دی، یکتا یو دی. قل ای زما نبی صلی الله علیه وسلم ته ووایه هو الله هغه الله. د هو معنی ده هغه او الله جل جلاله. احد معنی ده یو دی، یو ذات دی، بل د هغه څوک شریک نشته. قل ای زما نبی جی ته ووایه هو الله هغه الله، احد یو دی، یو یا یکتا دی. که یکتا معنی کې که یو معنی کې. الله الصمد، الله جل جلاله ته وایي. او صمد چاته وایي؟ بې نیازه، بې پروا، غني ذات ته وایي چې د چا یعنی ټول خلک د هغه محتاج دي خو هغه د چا محتاج نه دی. الله داسې غني ذات دی، الله داسې غني ذات دی چې د ټول مخلوق هغه ته حاجت دی، یعنی ټول مخلوق د الله محتاج دی. الله داسې غني ذات دی چې ټول مخلوق د الله جل جلاله محتاج دی او الله بې پروا دی، د چا محتاج نه دی. نو دلته کې وایي چې الله الصمد، الله جل جلاله صمد ذات دی. صمد معنی بې حاجته ذات دی، بې پروا ذات دی، یعنی د چا هم پروا نه کوي. غني ذات دی، غني. ټول مخلوق د الله محتاج دی خو الله د چا هم محتاج نه دی. ټول مخلوق د الله نه هر څه غواړي خو الله د چا نه غواړي. الله له ټول مخلوقاتو بادشاه دی. نو صمد هغه ذات ته وایي چې ټول مخلوق د دغه صمد ذات محتاج وي خو دا صمد ذات د چا محتاج نه وي. ٹھیک شو؟ نو الله الصمد، الله جل جلاله بې پروا دی، بې حاجته دی، د چا د حاجت ضرورت ورته نشته. بې حاجته دی چې د چا د حاجت ضرورت هم ورته نشته، یعنی د چا نه د حاجت غوښتلو، د چا نه د مدد غوښتلو ضرورت الله پاک ته نشته. او ټول خلک د الله نه مدد غواړي، د الله نه رزق غواړي، د الله محتاج دي خو الله د چا محتاج نه دی. نو صمد هغه ذات ته وایي چې ټول خلک د هغه محتاج وي خو هغه د چا محتاج نه وي. ٹھیک شو؟ نو الله د چا محتاج نه دی، الله غني دی، غني. الله بې پروا دی، الله بې حاجته دی، د چا د حاجت ضرورت ورته نشته. ٹھیک شو؟ نو الله الصمد، الله بې حاجته دی، الله بې پروا دی. لم یلد نه د ده نه څوک پیدا دي، یعنی نه د دې الله پاک نه څوک پیدا دي، د الله پاک نه هیڅ څوک هم نه دي پیدا. نه د الله پاک بچي شته دی، نه د الله پاک لوریان شته دی، نه د الله پاک ښځه شته دی بیبي. ٹھیک شو؟ دغه شانتې د هر یو عیب نه الله پاک دی. څنګه چې موږ وایو سبحانک اللهم، الله ته د هر قسمه عیب نه پاکي. نو نه د چا نه پیدا دی الله پاک، د هیڅ چا نه دی پیدا. لم یلد نه د ده نه څوک پیدا دي، نه د الله پاک نه څوک پیدا دي. لم یلد د الله پاک نه څوک نه دي پیدا. لم یلد نه د ده نه څوک پیدا دي. ولم یولد او نه دی د چا نه پیدا دی. الله پاک نه هیڅ څوک نه دي پیدا او الله نه او د الله لم یلد د الله نه هیڅ څوک نه دي پیدا شوي. ولم یولد او دا الله پاک هم د چا نه دی پیدا شوی. ٹھیک شو؟ دغه مطلب یې دی. نو لم یلد معنی ده نه د ده نه څوک پیدا دي، ولم یولد معنی ده او نه دی د چا نه پیدا دی. لم یلد نه د الله پاک نه څوک پیدا دي، ولم یولد او نه الله پاک د چا نه پیدا دی. ٹھیک شو؟ امید دی په دې پوه شوئ. لم یلد معنی سره چې د الله پاک نه هیڅ څوک نه دي پیدا، یعنی د ده نه څوک نه دي پیدا، مطلب دا د الله پاک نه څوک نه دي پیدا. ولم یولد او نه دی د چا نه پیدا دي، یعنی د الله نه د الله پاک نه څوک پیدا دي. لم یلد معنی ده نه الله پاک نه د الله پاک نه څوک پیدا دي. لم یلد معنی سره الله پاک نه څوک نه دي پیدا. ولم یولد او الله پاک هم د چا نه دی پیدا.
ولم یکن او نشتره ولم یکن او نشتره له د هغه یعنی د الله پاک نشتره کفوا برابر احد هیڅوک د الله پاک هیڅوک هم برابر نشي کېدی الله پاک داسې بادشاہ دی الله پاک داسې خالق دی الله پاک داسې مالک ذات دی چې د هغه برابر هیڅوک نشي کېدی د هغه په شان څوک نشي کېدی د هغه په شان بالکل هیڅوک نشي کېدی نو ولم یکن او نشته دی له د هغه یعنی د الله پاک کفوا برابر احد هیڅوک ولم یکن او نشته دی له د هغه له یعنی د الله پاک ٹھیک شو له د هغه کفوا برابر احد هیڅوک ٹھیک شو نو بیا وره قل ای زما نبی جی ته وایا هو الله چې هغه الله جل جلاله احد یو دی الله الصمد الله جل جلاله بے پروا دی بے حاجت دی لم یلد نه د دنه څوک پیدا دی ولم یولد او نه د چانه پیدا دی ولم یکن او نشته له د هغه کفوا برابر احد هیڅوک نو چې دا کفوا احد پوری وي بیا به الله اکبر او رکوع له بلال شي ٹھیک شو رکوع له بلال شي نو الله معنا الله جل جلاله اکبر معنا ډیر لوی دی الله اکبر الله پاک ډیر لوی دی الله اکبر الله پاک ډیر لوی دی بیا په رکوع کې د رکوع تسبیح یعنی په رکوع کې چې هغه خلق سبحان ربی العظیم وای داسې په رکوع باندې وای او سبحان ربی العظیم وای نو یاد وساتئ سړی چې کنه سړی هغه به مکمل داسې رکوع کوي ها د خپل ګوډي بکله کینیسی او د املا به بالکل برابر ساتي چې په دې باندې ډک ګلاس د وبوګ دی یا ډک جام د وبوګ دی چې اغه نه یو ساس کې اخوا دی خوا اوړي نه ٹھیک شو نو سړی به داسې خپل املا ساتي لکه بالکل داسې سبحان ربي العظیم بیا به سړی به داسې رکوع کوي او ښځه به داسې رکوع کوي ښه داسې پورا بنه ټیټیږي ښځه به لږه معمولی داسې ټیټه شي سبحان ربي العظیم به وایي ټیک شو نو سبحان معنا ده پاک دی سبحان معنا ده پاک دی ربي معنا ده زما رب ته وایي پرورش کوونکي ته وایي پالونکي ته وایي او چې دا یا ورسره ولګي د معنا یې ده زما رب د رب معنا ده پرورش کوونکي او چې یا ورسره ولګي دا یا ورسره ولګي د یا باندې چې را زبر دی نو د دې یا معنا ده زما نو ربي معنا ده زما رب ربي معنا زما رب العظیم چې ډیر لوی دی زما رب پاک دی چې ډیر لوی دی زما هغه لوی ذات هغه لوی شان والا رب پاک دی د هر قسم عیب نه پاک دی نو د دې دغه مطلب دی ها د سبحان ربي العظیم کم از کم درې ځل به وایو پر رکوع کې او که سړی ځان لمونځ کوي نو په کار دی چې 15 ځله وایي یا 9 ځله وایي څونه اوږده رکوع وي نو دومره ثواب پې ډېر میلاویږي نو سبحان معنا ده پاک دی ربي معنا ده زما رب العظیم معنا ده چې ډېر لوی دی لوی شان والا دی نو زما هغه رب چې ډېر لوی شان والا دی هغه د هر قسم عیب نه پاک دی اس قسم عیب په الله پاک کې نشته یعنی نه د چا نه پیدا دی نه ته څوک پیدا دی نه د هغه څوک همسر شته همسر معنا برابر یې څوک شته او نه د چا محتاج دی الله د چا نه دی محتاج خو ټول مخلوق د الله پاک محتاج دی نو داسې ذات دی نو سبحان ربي العظیم زما رب چې ډېر لوی شان والا دی هغه پاک دی نو سبحان معنا پاک دی ربي معنا زما رب العظیم چې ډېر لوی شان والا دی ٹھیک شو نو دا به یاد ساتئ سبحان ربي العظیم زما رب پاک دی چې ډېر لوی شان والا دی العظیم معنا ده چې ډېر لوی دی ډېر لوی شان والا دی د الله عمره لوی ذات هیڅوک نشته دی ها بیا چې کله سبحان ربي العظیم درې ځل ووایې نو په رکوع کې ٹھیک شو بیا به هغې نه راپاسې تسمیع ورته وایي د سبحان ربي العظیم ته تسبیح وایي تسبیح همونږ وایي هلکه وایي تسبیح راکړه تسبیح دا تسبیح هم دی سبحان ربي العظیم ته وایي خو مونږ هغه کمې دغه چې دي مشکڼې غونته دي مونږ هغې ته وایو ٹھیک شو نو سبحان ربي العظیم هغې ته ځکه مونږ وایو چې په هغې مونږ د الله پاک تعریف کوو د الله پاکي پې بیانو په هغې تسبیح باندې نو ځکه ورته تسبیح وایي نو سبحان ربي العظیم په رکوع کې چې را کوم سبحان ربي العظیم وایي دې ته د رکوع تسبیح وایي او بیا چې کله د رکوع نه راپاسو که نه نو مونږ وایو سمع الله لمن حمده رکوع نه راپاسېدو وخت کې مونږ وایو سمع الله لمن حمده نو دغې ته تسمیع وایي
دا رکوع نه چې راپاسي او سمع الله لمن حمده وي نو دې ته تسمیع وایي. نو سمع الله، سمع معنا ده واورېد. الله جل جلاله، الله جل جلاله اوري، الله جل جلاله اوري. لمن معنا ده هغه چا، الله د هغه چا اوري حمده چې هغه د الله ثنا وایي. څوک چې د الله ثنا وایي الله د هغه اوري، الله د هغه دعاګانې قبلوي، الله د هغه په اواز باندې لبیک وایي. ٹھیک شو. نو سمع الله، الله اوري. لمن د هغه چا، یا څوک د دې معنی کوي سمع الله، الله واورید، الله واورید. نو سمع د فعل ماضی صيغه ده، خو دلته موږ د دې کله معنی د حالم کېږي یا د مضارع کېږي. ها سمع الله، الله اوري، الله جل جلاله اوري. لمن د هغه چا حمده چې هغه د الله ثنا وایي. حمیده معنی هغه ثنا وایي، هغه حمد بیانوي، هغه تعریف کوي. هو معنی د الله، هو معنی د الله. نو حمده چې هغه د الله جل جلاله ثنا وایي، هغه د الله جل جلاله تسبیح کوي، د الله پاک ثنا وایي، د الله صفاتونه بیانوي. ٹھیک شو. نو سمع الله لمن حمده، سمع الله، الله واورید، الله اوري. سمع الله، الله اوري. سمع الله، الله جل جلاله اوري. لمن د هغه چا، لمن د هغه چا، لمن د هغه چا حمده چې هغه د الله ثنا وایي، د الله صفاتونه کوي، د الله تحمید وایي، د الله تعریف کوي. نو حمده چې هغه د الله ثنا وایي، هغه د الله تعریفونه کوي. حمده چې هغه د الله تعریف کوي. نو د هغه چا الله اوري، د هغه چا الله اوري څوک چې د الله تعریفونه کوي. ٹھیک شو. بیا به د هغې نه پس تحمید. نو چې کله سمع الله لمن حمده ووایې نو بیا به سیده ودرېږي، سیده په ولاړه باندې به ووایې ربنا لک الحمد، ربنا ای زمونږ ربه، ربنا ای زمونږ ربه، ربنا ای زمونږ ربه. دې ته تحمید وایي، تحمید. ها دې ته تحمید وایي. ربنا معنا ده ای زمونږ ربه، ربنا ای زمونږ ربه. لکه ستادي، لکه ستادي، لکه الحمد، ټول تعریفونه ستادي. ای زمونږ ربه ټول تعریفونه ستادي، یعنی د ټول تعریفونو لایق او د ټول ستاینې لایق ای الله صرف او صرف ته. ای زمونږ ربه، ای زمونږ ربه لکه الحمد، ټول تعریفونه ستادي، ټول تعریفونه ثنا صفتونه ستادي. ٹھیک شو. بیا به دې نه پس وی الله اکبر. نو الله جل جلاله اکبر ډیر لوی دی. ٹھیک شو. نو چې کله دې په ولاړه باندې ربنا لك الحمد وي بیا به الله اکبر او سجدې له بلاړ شي. نو اوس په سجده کې د سجدې تسبیح وي، په سجده کې به د سجدې تسبیح وي. نو په سجدې له چې ځي نو سجدې له به اول دا ګوډې یوسي په ځمکه به ولګي، بیا به دا دواړه لاسونه په ځمکه باندې ولګي او بیا به پوزه په ځمکه ولګي، بیا به تندی لګي. دا طریقه ده د سجدې. ٹھیک شو. او د خپلو پتونانو او د دې څنګلو په منځ کې به دومره څه ناڅه ځای به پکې پرېږدي چې ځای پکې وي، ډېر نږدې به دا څنګلې به د پتونانو سره نه لګي بلکې کلاو به وي، لکه اوږده سجده به کې. ٹھیک شو. او په سجده کې به بیا وی دلته به اوس د سجدې تسبیح وي سبحان ربي الاعلى. په رکوع کې به سبحان ربي العظیم وي او په سجده کې به سبحان ربي الاعلى. سبحان معنا ده پاک دی، ربي معنا ده زما رب، ربي معنا ده زما رب، ربي زما رب. الاعلى چې د ټولو نه اوچت شان والا دی. الاعلى ربي الاعلى، اعلى 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 معنا ده چې د ټولو نه اوچت شان والا دی. اعلی معنا چې د ټولو نه اوچت دی، یعنی اوچت شان والا دی. سبحان ربي الاعلى، زما رب پاک دی چې د ټولو نه اوچت شان والا دی. زما هغه رب چې د ټولو نه اوچت شان والا دی، هغه پاک دی، د هر قسم عیب نه پاک دی. نو سبحان معنا ده پاک دی، ربي معنا زما رب، الاعلى چې د ټولو نه اوچت شان والا دی. نو زما د ټولو نه اوچت شان والا رب پاک دی، د هر قسم عیوب نه پاک دی. ٹھیک شو. بیا به وی الله اکبر، الله ډیر لوی دی. الله اکبر، الله جل جلاله ډیر لوی دی. نو امید دې په دې باندې وتا سو پوښیږي دا د سوره اخلاص نه پس کوم الله اکبر مونږ وایو ناغه به مونږ اول 1 نمبر کو. ٹھیک شو. یا دې ته مونږ 2 نمبر وایو. تکبیر تحریمه اول نمبر دی، دا 2 نمبر شو. بیا به الله اکبر نه پس رکوع دا تسبیح وي. ٹھیک شو. بیا به سمع الله لمن حمده وي، ربنا لك الحمد وي. او بیا به دا 3 نمبر تسبیح تکبیر شو. او بیا به ربنا لك الحمد نه پس الله اکبر وي، سجدې لاړې، سجده کې 3 ځل سبحان ربي الاعلى وي او بیا به 4 الله اکبر وکي. الله اکبر.
ٹھیک شو نو درې ځل سبحان ربي الاعلى وي بیا به الله اکبر وکړي بیا به لږ کښېني دغې ته جلسه وایي بیا به د هغې نه پس دویمې سجدې له لاړ شي الله اکبر به بیا ووایي دویمې سجدې له به لاړ شي او بیا به په دویمه سجده کې هم دقه سبحان ربي الاعلى 3 ځلې ووایي او بیا به د هغې نه پس پنځم الله اکبر به ووایي شپږم الله اکبر به ووایي ټیک شوه نو دغه شانتې به 2 سجدې دې وشي او چې بیا الله اکبر ووایي نو په تحیه باندې به کښېني او بیا به دې نه پس انشاءالله مونږ التحیات وایو نو امید دی په دې باندې به تاسو پوه شوي یو ځل یې درته لفظا بیا وایم قل هو الله قل ای زما نبي صلی الله علیه وسلم ته ووایه هو الله چې هغه الله جل جلاله احد یو دی یکتا دی الله الصمد الله جل جلاله بې حاجته دی د چا د حاجت محتاج نه دی او ټول د الله پاک محتاج دي یا داسې یا بې حاجته معنی وکړه یا بې پروا معنی وکړه نو الله جل جلاله بې حاجته دی یا الله جل جلاله بې پروا دی لم یلد نه د الله نه څوک پیدا دی نه د الله جل جلاله نه څوک پیدا دی ولم یولد او نه الله جل جلاله د چا نه پیدا دی ولم یکن او نشته دی له د هغه یعنی د الله پاک نشته دی کفوا برابر احد هیڅوک د الله پاک هیڅوک برابر نشته بیا به تکبیر وي الله اکبر الله جل جلاله ډېر لوی دی بیا د رکوع تسبیح به ووایي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظیم زما رب چې ډېر لوی شان والا دی د هر قسم عیب نه پاک دی زما لوی شان والا رب د هر قسم عیب نه پاک دی زما لوی شان والا رب پاک دی زما لوی شان والا رب پاک دی سبحان معنا پاک دی ربي معنا زما رب العظیم معنا چې ډېر لوی شان والا دی بیا به تسمیع به وي سمع الله الله جل جلاله اوري سمع الله الله جل جلاله اوري سمع الله الله جل جلاله اوري لمن د هغه چا حمیده چې هغه تعریف وکړو هو د الله چې هغه د الله تعریف وکړو نو د هغه چا الله پاک اوري چا چې د الله پاک تعریف وکړو نو الله د هغه کس اوري دعای قبلی بیا به تحمید وي ربنا ای زمونږ ربه ربنا ای زمونږ ربه لک الحمد ټول تعریفونه ستا دي د ټولو تعریفونو لایق ذات صرف او صرف ته الله اکبر الله ډېر لوی دی الله اکبر الله ډېر لوی دی بیا به د سجدې تسبیح وي ٹھیک شو د سجدې تسبیح به وي نو بیا به وي سبحان ربي الاعلى سبحان معنا پاک دی ربي معنا زما رب الاعلى چې د ټولو نه اوچت شان والا دی الله اکبر چې الله ډېر لوی دی الله اکبر الله جل جلاله ډېر لوی دی امید دی په دې به تاسو پوه شوي دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام